بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اولې حصې 156 نمبر درس دی، یعنی یو سل شپږ پنځوستم نمبر او الدرس السابع والثلاثون 30 نمبر درس دی. په دې کې به مونږ نن د الفعل الماضي المؤنث د فعل ماضي مؤنث واحد مؤنث باس کوو. د دې نه مخکې درس کې مونږ د فعل ماضي مؤنث باس کړو، خو هغه هم د فعل ماضي واحد متکلم صيغه پکې استعمال کړې وه د مؤنث دپاره، او واحد مؤنث حاضر هم استعمال کړو. په دې درس کې به مونږ د واحد متکلم صيغه استعمالو او د واحد مؤنث غائب صيغه به استعمالو. په دې جملو کې به استعمالو دي. نو دلته کې وایي سعیدة سمعت الاذان. سمعت دا د فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده، او په دې کې هي ضمیر عمده سعیدی ته راجع دی. سعیدة سمعت الاذان، سعیده اذان واوریدو، وصلت او هغې منځ کو. صلت کې هي ضمیر عمدقه سعیدې ته راجع دی. ٹھیک شو جی. وصلت هغې منځ کو. وقطوفت الزهرة وشمت. وقطوفت دا قطوفت دی فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده، او په دې کې د تا باندې دا کسره چې ده نو دا د دې الف لام د وجې نه راغلی، په زهره باندې الف لام دی، د دې د وجې نه په تا باندې کسره راله، حالانکې دا تا ساکن وي. نو دا دلته کې راغی وقطوفت الزهرة او هغې ګل روشو کولو، وشمت او هغې بوی کړو، هغې ګل روشو کولو او بوی کړو. بیا مخکې وایي ونظرت او هغې وکتل. نظرت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده، هي ضمیر دی پکې هماغه سعیدې ته راجع دی. ونظرت او هغې وکتل. چاته وکتل؟ الی امها و ابیها، خپلې مور او پلار ته. وفرحت او هغه خوشحاله شوه، خپلې مور پلار ته وکتل او خوشحاله شوه. فرحت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده، او هي ضمیر دی پکې هماغه سعیدې ته راجع دی. وفکرت فکرت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده. فکرت هغې سوچ وکړو، اول هغې سوچ وکړو. ثم تکلمت بیا هغې کلام وکړو، خبرې وکړې. تکلمت دا فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده. ثم تکلمت بیا هغې خبره وکړه. وفکرت اولا ثم تکلمت، اول هغې سوچ وکړو بیا یې خبره وکړه. نو دا د هوښیارانو د عقلمندو خبره، یعنی دا د هغې کار دی چې اول سوچ کوي بیا خبره کوي، او کمعقل او بېوقوف اول خبره کوي بیا وروسته سوچ کوي. اوس استفهامیه جملې دي، د هغې جوابونه دي. هل سمعت اوس یو مشر کس چا نه تپوس کوي، یا یو مشره ده هغه تپوس کوي چې سعیدې اذان واورېدو که وانه اورېدو. هل سمعت سعیدة الاذان. سمعت فعل دی، د دې فاعل دا سعیده دی. ٹھیک شو جی. سمعت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده، فاعل موجود دی. هل سمعت سعیدة الاذان، آیا سعیدې اذان واورېدو؟ هل سمعت سعیدة الاذان، آیا سعیدې اذان واورېدو؟ هغه جواب ورکوي، مخکې جواب ورته ورکوي نعم او جی سمعت سعیدة الاذان، سعیدې اذان واورېدو. نو دلته کې دا سمعت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده، او فاعل موجود دی، سعیدې فاعل دی چې سعیدې اذان واورېدو. اوس مخکې وایي هل صلت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده. هل صلت آیا هغې منځ کړو؟ هل صلت آیا هغې منځ کړو؟ د سړي دپاره راځي هل صله، آیا هغه منځ کړو؟ هل صله آیا هغه منځ کو. او د مؤنث دپاره راځي هل صلت، آیا هغې منځ کو؟ نو جواب ورکوي نعم صلت، او جی هغې منځ کړو. صلت کې هي ضمیر هغه هماغه سعیدې ته راجع دی. هل صلت او جی هغې منځ کړو. مخکې اوس سوال کوي وایي هل قطوفت الزهرة، آیا هغې ګل روشو کولو؟ وشمت او بوی کړو، آیا هغې ګل روشو کو او بیا بوی کړو؟ نو جواب ورکوي نعم او جی قطوفت الزهرة وشمت، او جی قطوفت الزهرة هغې ګل روشو کو، وشمت او بوی کړو. بیا مخکې وایي هل نظرت، آیا هغې وکتل؟ نظرت فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه ده. دې ټول جملو کې فعل ماضي واحد مؤنث غائب صيغه استعمالیږي. څلورمه صيغه ده نظره، نظره، نظرو، نظرت. نو دا نظرت دی جی. نو هل نظرت الى امها و ابيها، آیا هغې خپلې مور او پلار ته وکتل؟ هل نظرت آیا هغې وکتل الى امها و ابيها، خپلې مور او پلار ته؟ نو جواب ورکوي نعم او جی نظرت الى امها و ابيها، او جی هغې خپلې مور او پلار ته وکتل. اوس تپوس کوي وایي هل فرحت، آیا هغه خوشحاله شوه بهما د دې دواړو نه، یا د دې دواړو په کتو باندې خوشحاله شوه؟ فرحت کې هي ضمیر هماغه د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صیغه ده.
نو جواب ورکوي نعم فرحت بهما او جی هغه د هغې دواړو نه خوشحاله شوه یا هغه د هغې دواړو په کتو خوشحاله شوه. اوس مخکې وایي هل فکرت اولا آیا هغې اول سوچ وکړو ثم تکلمت او بیا یې خبره وکړه آیا هغې اول سوچ وکړو بیا یې خبره وکړه نو جواب ورکوي نعم او جی فکرت اولا ثم تکلمت او جی هغې اول سوچ وکړو بیا یې خبره وکړه یا نعم فکرت قبل الکلام نعم فکرت قبل الکلام او جی هغې د خبرې نه مخکې سوچ وکړو نو دواړه جملې استعمالولی شي. هل فکرت قبل الکلام هم استعمالولی شي او دا ویلی شي نعم فکرت اولا ثم تکلمت او جی هغې اول سوچ وکړو بیا خبره وکړه او داسې ویلی شي او جی هغې د خبرې کولو نه مخکې سوچ وکړو. نو دا زمونږ د الدرس السابع والثلاثون ودیرشم نمبر درس اخیری سبق د دې نه پس به انشاءالله مونږ تمرین حل کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.